محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي په دې دنیا کې 3 کسان داسې دي چې الله پاک د هغوی نه ناراضه دی، الله پاک د هغوی نه خفه دی، خو لیکن 3 کسان بیا نور دي چې الله پاک د هغوی نه ډیر ناراضه دی، هغوی نه الله تبارک وتعالی ډیر خفه دی. دغه څوک دي دغه 3 کسان چې الله ته خفه دی، او دا نور 3 څوک دي چې الله ته نه ډیر خفه دی. راځي چې موږ هم دا وپېژنو او چې دین الله تبارک وتعالی په کومو اعمالو باندې خفه دی، په کوم کار ته نه خفه دی چې موږ او تاسو د دغه کار نه ځان وساتو. محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي اول نمبر دا فاسق انسان دی، د دنه الله تبارک وتعالی خفه وي، د دنه الله پاک ناراضه وي، خو لیکن دا فاسق چې ځوان وي، په ځوانۍ کې ګناهونه کوي، د فسق کارونه کوي، نو الله پاک ته ناراضه دی. خو که یو انسان بوډا شي، مشر شي او د ژوند اخرنی عمر ته ورسي او بیا هم د ګناه کارونه کوي، بیا هم د فسق کارونه کوي، نو محبوب علیه السلام فرمایي چې دنه الله تبارک وتعالی بیا ډیر ناراضه دی. دویم نمبر محبوب کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دویم نمبر دا بخیل دی، دا شمپړک سړی دی چې الله تبارک وتعالی مال ورکړی دی په دې کې بخل کوي، شمپړکتوب پکې کوي. محبوب فرمایي دنه الله پاک ناراضه دی. خو لیکن دا هغه انسان دی چې دی غریب دی، مال حال دولت کم دی او دی شمپړک دی، نو دنه الله پاک ناراضه دی. خو لیکن که دا انسان مالدار وي، مال ورسره ډیر دی، دولت ورسره ډیر دی، او د هغې باوجود دی شمپړکتوب کوي، د هغې باوجود د کې دا بخل صفت پروت وي، محبوب فرمایي دنه الله تبارک وتعالی ډیر ناراضه دی. دریم نمبر محبوب علیه السلام ارشاد فرمایي کم انسان کې چې غرور وي او تکبر وي پکې، لویي وي پکې، نو د دې انسان نه الله پاک ناراضه دی، دنه الله تبارک وتعالی خفه دی. خو لیکن دا هغه انسان دی چې مالدار وي، مال حال دولت ورسره وي او بیا د لویي او تکبر کوي، نو الله ته نه خفه دی. خو که یو انسان غریب وي، مال ورسره ډیر نشته، دولت ورسره نشته او دی بیا هم لویي کوي، بیا هم تکبر کوي، بیا هم چې کوم دی غرور کوي، نو محبوب علیه السلام فرمایي چې دنه الله تبارک وتعالی بیا ډیر ناراضه دی. الله جل شانه نه دعا ده چې موږ تاسو د دې 3 صفتونو نه بد صفتونه دي، موږ تاسو ته په خپل حفظ و امان کې وساتي.